السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتهایی محترمو اوریدونکو کتونکو امید ساتم چې روغ جوړ به الله تعالی هم د صحت او عافیت جامه کې ساته. نن 20 جون 2026 دی د محرم الحرام میاشت ده. دغه محرم په حواله سره ټول کال لغې مطالعه کول د یو مسلمان اهل سنت نوجوان مشر کشر د پاره ضروری وي، په بیا خصوصا په دغه محرم کې خصوصا متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن صاحب دامت برکاتهم العالیه په دغه حواله سره د کتابونو مستقل یو سیټ راغلی دی. هغه کتابونه چې دغه ټول کال سره تعلق ساتي، زموږ د عقیدې سره تعلق ساتي، د بنیادی عقیدې سره ټول کال مطالعه کول پکار دي. خو اهل سنت نوجوانانو ته، علماو ته، طلباو ته دغه کتابونه په دغه محرم کې بیا خصوصیت سره خامخا یو ځل ته نظر نه تیرول ضروری دي. او دغه کتابونو کې خصوصیت دار چې یو خو انتهایی جامع دي. په دې موضوع باندې که تاسو شل کتابونه را یوځای کوئ نو دغه مواد به تاسو ته نه ملاویږي څومره چې د حضرت ګومن صاحب دامت برکاتونه دغه یو کتاب راخلی دغه ټولو مجموعه به تاسو ته په دې کې ملاویږي انشاءالله. دویم نمبر انتهایی آسان دي، مشکل نه دي، بیخي آسان. یو عام کالج نوجوان د سکول نوجوان اردو خوان حضرات چې هغه ګوري نو هغه په هغې باندې په اسانۍ سره پوهېدی شي. دریم غټ خصوصیت دا دی چې اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د صحیح عقیدې مطابق چې کوم د هغوی عقاید نظریات تر هغې مطابق لیکلی شوي. هغې کې اولنی کتاب د خلیفه اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه حیات و خدمات اعتراضات و جوابات. دا تاسو ګورئ په دې موضوع اول دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه اول دغه حالات تفصیلا با حواله مدلل طریقې سره بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې څومره اعتراضات د مخالفینو د طرف نه کیږي هغه ټول نقل کړي دي. په دغه موضوع باندې هیڅ قسمه اعتراض اشکال نه دی پرېښی او د هغې انتهایی ښایسته انداز کې، آسان انداز کې، مدلل انداز کې جوابات کړي دي. یا دویم په دغه موضوع باندې خلیفه دوم سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه حیات و خدمات اعتراضات و جوابات دا کتاب دی. په دغه موضوع باندې دغه صدام دی. دریم نمبر کتاب دی خلیفه سوم سیدنا عثماني ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ. دا په دغه موضوع باندې حصه اول حیات و خدمات، حصه دوم اعتراضات و جوابات. دغه څلورم نمبر خلیفه چهارم سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ. اولنۍ حصه ده حیات و خدمات، حصه دوم اعتراضات و جوابات. دغه په دې موضوع باندې حضرت صاحب تقریبا 12 کتابونه راغلي دي. 4 کتابونو نمونه تاسو ته ما ویل کتابونه مې خود مزید 5م نمبر سیدنا حسن ابن علی رضی الله حیات و خدمات اعتراضات و جوابات. 6م نمبر سیدنا حسین ابن علی رضی الله عنه حیات و خدمات واقعه کربلا پس منظر حقائق اور نتائج اعتراضات و جوابات. دې موضوع باندې انتهایی جامع کتاب دی. دغه 7م نمبر سیدنا معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه حیات و خدمات اعتراضات و جوابات. 8م نمبر امهات المؤمنین رضی الله عنهن حیات و خدمات اعتراضات و جوابات. 9م نمبر 10 عقائد و نظریات صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے مشاجرات اہل بیت اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ. صحابو منځ کې کوم جنگونه شو، کوم حالات تیر شو، باقي د اهل سنت صحیح موقف سره حالات تفصیلات مدلل انداز کې. 10م نمبر صحابہ و اهل بیت رضی اللہ عنہم فضائل و مناقب اعتراضات و جوابات. 11م نمبر اولاد رسول صلی الله علیه وسلم حیات و خدمات اعتراضات و جوابات. 12م نمبر تذکرہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم صحابہ و اہل بیت رضی کے متعلق معلومات کا مستند مجموعه سوالن و جوابن چې خپل ماشومان ته سړی یادول شي باغوي ویل شي. نو دا 12 کتابونه په دې کې اکثر چاپ شوي دي او د څو هفته نیمه کې به نور هم راشي ان شاء الله مخې ته. نو څومره نوجوانان دي، څومره علما طلبا دي، ټولو ته زما درخواست دی ضرور د دې مطالعه وکړئ. زما خپله مطالعه کې وي دغه کتابونه د حضرت صاحب کتابونه چاپ شي مونږ ته هلته راولیږي. زه د استفاده کوم اوس دا محرم دی نو مونږ د کربلا او په دې څیزونو پسې ګرځو. یقین وکړه هغه جامع معلومات تفصیلات د اهل سنت موقف هغه مونږ ته چې په دې کې میلاویږي مختلف کتابونو کې نه میلاویږي. نو بهرحال د مطالعې نوجوانانو دپاره، اهل سنت ځوانانو دپاره، مشرانو کشرانو دپاره د دې مطالعه کول انتهایی ضروري دي. الله رب ذوالجلال دې مونږ ټولو ته صحیح عقیده، صحیح نظریه په هغې باندې استقامت را نصیب کړي او د غلط عقایدو نظریاتو تحریکاتو نه دې مونږ الله وساتي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم.